کډه مې واغېستله ځم چرته که د غمونه ځم چرته کډه مې واغېستله ځم چرته که د السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه چل دی اشنا؟ امن دی یار. وایه که نه مزې دې وکړې ښه مړه ګاډی پیدا کړې او ښه سور کې بس مزدوري پکې پرېږده مړه پاکستان کې او مزې هسې په لاګې 9 روپۍ باندې کې روره ټک مزدوري نشته والله مزدورۍ دا نه ګډوډ دي ړم پې وچو دی یاره سهار شي ماښام شي زمړه چې هر څه دي خپل ګاډی خو سره دی که نه مونږ د وګورو لکه دا څه خو بله م راغېښتي دي ظالمانو راشه که نه یار دی څه وایي څه وایي وایي ګاډی راغېښتې دی وایي مزدوري دی که نه پیسې درک نه لګي هسې په لاګې 9 روپۍ باندې کې والله مړه هر ځای کې دغه حال دی زمونږ د اړه پوښ شو پوه شوې سهار وځو سهار وختي په بانګونو مالو مازدیګر راشو بس 500 روپۍ هم کړي او دغلته بچي جاړي کور کې وي اوړه راوړه غوړي راوړه بس دغه پیسې وي چې خبره په 150 سیزونو باندې وشي او بس ختمې شي بیا یاره بیا سهار وځو بیا منډې وو پولې پړک که نه دغه شی دی پکې که نه څه به وایو دا خلک به څوک پوهېږي ملګري ستاسو څه خیال دی یاره لکه بله یو سلا سره کومه یاره ما خو یو 2-3 کسانو سره نورو سره هم خبره کړې ده خو زه وایم چې بار لاړ شو یاره هلکه سلا خو دې ډېره ښه ده یار خو خبرې بار د تلو نوم دې خالي اورېدلی دی 5.5 لکه روپۍ لګي مړه یار دغه نه ته بېغمه شه زما یو ملګری شته دی پوه شوې هغه هم ډېر په لږو پیسو باندې واړی نه مړه یو که نه شاباس بیا چې ورشو که نه زه راځئ چې ورشو که نه تاسو راځئ چې ورشو لکه دا خبره خو هم صحیح ده خو مټه پرې ګوره زه لږ پخوم ملګري چې لږ شان مټ پرې پخوم دا واله خو غر کم نه کېږي نه مړه ته راځه ګورو که نه لکه نه یو استاد ورګه یاره اسې سټارټېږي نه راځئ یاره راځئ زما هلته هغه ملګري سره پیدا کوم داسې چل کوو چې ما چا سره خبره کړې ده او زو بار زو خو کور کې به دا دغه نه کې چېرې په غلا په ځنګلو منګلو باندې به ځو په غلا به ځو کور کې وایي سیز ځو که نه ځکه چې مور پلار سره بیا غم وي او دغه وي که نه نو خبره دا ده چې دا به زما ستا راز په راځي نور ملګرم دي ما ته نه یو موږ 15 کسان ملګري که نه څه په یو لار ځي څه په بلې لار ځي خو موږ به ما بس سره خبره کړې ایجنټ ته به مواله کوي باز به م راسره وي نو اوس چې په شپږ 7 لکه روپۍ ورکوو نو په 1 لک 1.5 لک روپۍ خپله کاته ول نه راغلو خو دا به زما ستا راز په راځي ښه راځه باز له ورځو دا هغه باز دی لکه دا یې راورسېدی دی بازیه څنګه شان یې څنګه دی سلام بچې څنګه خیر السلام علیکم وروره څنګه دی خیر بخیر هلکه بازیه بیخي دم پته شوې ګورې ښه مړه بس هم په هغه کار کې مصروفه وي یار زه یې ګورې خدای شته پرون او نن دې بیخي پته مه ومه د کشر ته مې زه چې ځو وله بس داسې کار دی یاره دا دا کسان مې هم را پیدا کړو دا ملګري دي دا هم دي را سره دی خو دې په خپل لغه باندې هر څه مې ورته ویلي ما خو دې کشر ته ویې ما دې کې رنګارنګ خبر راځي خو ګورې کور کې مه وایه ځکه چې بیا به میاندو خویندو سره دغه یې غمي دې مې په دغه طریقه پوه کړي دي ما ته وایي یاره د غلا کار دی په پټه باندې به ځو نو دې کار څنګه حالات زما خو ټوله ذمېواري وروره په تا خپل کار څنګه کوي او ما هغه ذمېواري چې ده هغه ما په بل ور اچولې ده کوم ایجنټ چې دی چې کوم کس مونږ بوځي هغه سره به ورځو خبره کوو اوس مونږ خپلو کې ورځو کوم ځای مشوره کوو هغه دفتر کې ناست چې ورشو راځئ تاسو ورځو که نه یو ملګری مې بل هم نظر کې دی هغه ته هم ټېلیفون کو راځي پر شادي ځای نه اړو ښځې شته نه ملګري ته بیا ټېلیفون کو دلته به کېږي صحیح ده همدلته به کېږي دلته به مشوره وکړو صحیح ده دا ځای دی کښېنئ بعضه داسې چل کومه اته ته چې ما یې ناستې نه مخکې ملګری یاد کړو هغه له رنګ ورکومه صحیح ده چې هغه راوغواړو نو زه چې یو ماحول به هم جوړ شي او ملګري به لږ ګڼ شو خو بیا هغه سره 2-3 ملګري چې څونه ګڼ یو هغه نښه ده صحیح ده یاره دا خبره صحیح ده یاره ځکه چې کسان لږ کم دي زه ولې رنګ ورکوم کسان به برابر شي صحیح شو دا دې ورمیلاو مې و ښه صحیح ده معلومات دې وکړه چې څه وي یار
یا صاحب کوم ځای کې مړه دې خوا راشه ستاسو کورونه طرف ته ناست یو شاته دې خوا راشه راځه باز را سره دی خبره مې ته کړې نه وه او راشه زر راځه ځه زر راځه رسۍ السلام علیکم ان شاء الله چې کار جوړ که خیر وي صرف شو کار سمونه خواړه حال الله دې پکې خیر واچي السلام علیکم وعلیکم السلام ایاز خان راورسېدلې السلام علیکم وروره ښه یې؟ ایاز خان څنګه چلې خیر دی ټیک ټاک یې دا هغه باز دی هغه ایجنټ دا دی دا د ایجنټ خاص کس دی د هغه ایجنټ څه نوم دی د هغه حیدر بھائی مړه سړیه دا د خیدر د تره زوی دی د هغه ایجنټ بس موږ خو دغه کس سره پلان غونډ برابر کړی دی. کښېنئ تاسو ګپ لګو که نه خبرې کوو کښېنئ تاسو ایاز خان کېنه ها زه دوه درې پیرې د ده تره زوی سره تللی یم تا ما ته د هغه په وخت نوم وانه شو خو زه صرف ستا په یارۍ دوستۍ باندې بس اعتمادي یم صحیح چې ته په هغې اعتمادي زه په ته اعتمادي یم درې پیرې هغه لېږلی یم خو درې پیرې ناکامیابه راغلی یم رسېدلی نه یم ګورې دا ولې لګا بس د هغه سره نه مړه شول سره نه دغه شول بس نور تپوس د ده نه وکړه بعد زما خبره مور وروره زه به یا به تلم یا به نه تلم ها خو اوس د سره ځکه ځم چې خیدر چې کوم ایجنټ دی دا زما طرف وي ها که اوس پاتې شم دې بوج یاره زما نوم مې واورېد په دغه وجه باندې پاتې شو ها او باقي چې کومه خبره نو ولایته ته خو وروره تلې تا ته د هر یو شي پته ده د د هرې هغې خبرې ده ته دا کوم ملګري چې موږ سره ځي او د کوم شي ضرورت او کوم شي زموږ په لار د استعمال دی هغه دوی ته یاد کړه هغه د ولې جواب دله زه در کوم زه څه یم تللی شوم خو ما سره پیسې نه برابرېږي او دونه پیسې موږ سره شته نه همدغه کار دی که نه دا ملګري چې کوم ما تیار کړي دي دویمه د چا نه خبره له 100 روپۍ قرض راغستی دي څه د کور نه راغستی دي او که نه منې خپله ترې تا تپوس وکړه تاسو راشئ ملګرو دې دې خوا راته وشه یار کنه کښېنئ مشوره وکړو یار وایه که نه ملګري ستا څه مجبورۍ چې روان یاره یازه دې ماشوم ته وګوره چې ده به څه مجبوري وي مړه یاره بس مجبوري ده کنه د انسان بغیر مجبوره خو څوک چېرته نه ځي که نه ده ته اوس ته وګوره ده ته ښه پته ده چې په دې لار باندې ډېرې کړکېچنې لارې مرګ پرې راځي جوب لا پرې راځي هر یو شی پرې خو ده ته به ماشومه تا ته چا نه وي چې دا دې کې مرګ هم پېښېږي دغه هم پېښېږي تا دې ته څنګه غاړه کېښودل یاره نیکه ډېر وخت همدا چینچي وچلوله خو بس سم نه کېږي دا راله ماما اخیستې وه چې لږ 100 روپۍ پرې ګټو والله سهار شي ماښام شي 500 روپۍ وګټو یا په تیلو کې لاړې شي او یا راله اولدار پرچه راکړي هغه ورکړو بس اوس ګورو دا خرڅومه چا سره مې خبره هم روانه بس ترکي ته فیزو که هر څه وشو ستا څه مجبوري ده یاره هغه خو راته خپل ډېر دغه بیان کړو ستا څه مجبوري ده وایه بس غریبۍ ګیر کړی ما او دا ملګري هم ترکي ته ځي او ما ویل چې زه به هم لاړ شم ها ستا دا مجبوري ده خو یار چې د دې بل څه مجبوري ده بل نه مورو یار بس تپوس ته وکړه کنه چې دې څه وایي ستا څه مجبوري ده یار یاره زما خو چې په کور کې څه نغد وي هم یې راواغستې او په ګاونډ کې مې یار دوست نه راواغستې خو په زړه مې دا یو غټ ارمان دی چې د یارانو سره تورګي ته لاړ شم ایاز خانه ما له خو دې ټولو یاد ده ذهن وخوځم او د دې ټولو دونه مجبورۍ دي دا به څه کېږي یار خدای پاک دې په خیر هم ټول ورسوي خو دا چاته خو دا خبره کوي خو ما سره دې شي غم نشته ما سره غم د دې چې دا ټول ډېر کچې عمره دي کچې عمر ټول بچي دي خو تا ته دا پته شته که په لار کې دوی ته هر څه نقصان ورسېږي نو بس چې دی د هغوی مور پلار به باز راکاږي او باز به بیا تا راکاږي ځان سره ما خو باز سره خپله خبره ختمه کړې چې دې کیر سره راځي ما دا یو ماشوم را روان کړی د کلیندو ته مې په کور کې غږ مه کوه هر څه باندې مې پې کړی نور د ده خپله لاره زما خپله لاره خو بیل شو پکې په ځنګل کې دی به خپل مقام ته ځان رسي زه به خپل مقام ته ځان ځکه چې په هغې کې خو بیا زه دې نشم پیدا ځکه چې دا دوی چا څه خرڅ کړي چا څه خرڅ کړي چا څه خرڅ کړي دا خو ډېره ګران ده بس باس پې شوکار لکه تاسو خو دغه وایې تاسو زما مجبورۍ نه څه خبرې زه کوڅه په کوڅه کلي په کلي ګرځېدلې یم ظالمانو زما چې کومه مجبوري ده که نه که هغه م واورېده په ایمان چې په ژړا به شي ظالمانو ما په کومه طریقه پیسې راټولې کړي دي زما خپل زړه ظالمانو بیخي جاړي اوس تاسو ته زه سو یم بعضه په دې مې پېکه چې هغه ایجنټ کم ځای کې ایا زه تا ته خو پته لګي ستا خوا ایجنټ ترځوي تاسو چې ما ته رنګ وکړه
او زه راتلم نو ماله مخې له راغی اخبار ورته راوړ دفتر ته نن نه لکه دا خبرې خو موږ په لاره که پوه ستاسو شوې خوښې یو نو راځئ چې دا ټیم نه مس کوو چې هغه سره میلو شو راځه چې ورشو راځه کنه الکه واره حیدر به خورا روان دی یاره کوم چې هغه ایجنټ دی ما چې کومه خبرې وکړې ګوره دا به په تا باندې کماني دا به نه کېږي صحیح ده مړه بېغمه شه بعد تربورې دی که نه بیا به دې خفه وي بېغمه شه وبشي الله به خیر السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام حیدر خان څنګه یې خیر دی جی ټیک ټاک حالات ښه دی شکر دی دا ملګري مو راوستم او دا بیکاره بوټیم دا سره پار راوړ بس دا خو یاره دی ورا سره ملو شو دا ډېر د کار بوټي دي خو بس تربور دی که نه ستاسو په دې وجه لږ بېکاره تاسو ته ښکاري او بالکل تربور خو دی دا ملګري مې راوستم اجا نو دې غونډې دا مې تیار کړي دي اجا څه ته مسله شته نو بس تاسو سره ما چې کومه خبره کړې وه د ترکیې او بالکل زه خیندم نو بس انشاءالله د ملګري غونډ تیار دي او په ارته باندې مې پرې کړي دي نو اوس موږ ته ته لکه طریقه وښایه چې څه څه به موږ له پکار وي او ځو به کله ښه راځه کینو دلته راځه بعد ته به کینو دا دی صحیح دی بعد تا سره د ما ډېره ښه دوستي ده او دې اخبار ته وګوره دې کې ما اوس په دې ساعته مو کتل چې لارې ډېرې زیاتې سختې دي خو ستا د دوستۍ د خاطره چې کوم دی دا کسان به زه ولېږم د نورو کسان نه دې نه مخکې ما 15 کسان مې ولېږل او هغوی نه ما 2 لکه روپۍ واخیستې او اصل خبره دا چې تا سره زما د تره دا زویم دی پکې ستا د خاطره به چې کوم دی دوی نه زه 1,50,000 روپۍ یو کس نه والم دا خبره خو دې صحیح ده زه به تاله انشاءالله یو نیم لک روپۍ درکړم خو ځو به کله دا ټیم راته وښایه بعضه داسې کار دی که نه چې ملګري دې رډې که سبا نه بل وروسته چې کوم دی ته به خپل ملګري روباسې او لار به ته زه وښیم په ځنګلو کې به چې په هر څومره ټیم کې ورسېدی او د خوراک څښاک پس چې کوم دی ستاسو خپل لګي ښه نو زما ملګري خو اوس هم تیار دي خو زه انشاءالله بس سبا ته بیا برابر کړو بس انشاءالله راوله سبا به ته پیسې هم میلو شي او ملګري هم راشي بس بیا به ځو صحیح ده به ډېره ښه ده ښځه راځه بازه داسې کار دی چې تم دلته راغلی زموږ کلي ته او دا ملګري مې سره راغلي تاسو ټول به وځم اول اجرې ته چای د باندې څکم یو پیالې نه ډېره مننه یاره بس موږ هم ورځو نو خیر سبا نو اوس مازدیګر ټیم دی او سبا سحر چې کوم دی وختي به وځو ځان به برابر کې ټول ملګري تیار کړو راځه خیر یو پیالې چای د باندې نه بس چې بیا سهار وختي ځو نو بس بیا دننه موږ ورځو یاره ځکه چې دا کسان تیاروم چې سامان لږ به ځان له برابر کړو بس بیا دننه ورځو صحیح شو دا ډېره مننه یار مهرباني ولې ته زما تره زوی ته د خیال و مړه تره زوی چې کمې خبرې م کولې چې ستا مخ پکې نو که نه اوس د خدای پاک دا ماشومان په خیر واړوي اور یې را باندې بل کوو دا کومه خبره چې وکړه که نه اوس موږ د ماشومانو سر خیر غواړو یار الله دې خیر دا دې څه ټیم یار دا دې څه ټیم راځي ما خو دا اړه پوښ کو روغ घंटा مې وشو ته په انتظار ما دی اوسه پور رانلې یار هم پوښ شاله کده ما ته کوم ټیم خولې دې دوکې را سره وکړه څه طریقه ده یار دی اوسه پور رانلو زما غر خو ځان سره کړل کا خو ولایت دا ډېر زیات نه وخت راتې شګه نه یار څنګه چل یار الکه یاره دا ټیم وګوره نا وخت دی الکه او کنه هغه 5 بجې دی کله دا ډېر ما وخت دی او کنه یار ډېر کلی به انتظار بس خلاص زه ته فرو رسیدو یا اسانه یلا که تاسو څه ټیم کو السلام علیکم دا تاسو ټیم څه کړه ما دا څه ټیم داسې انتظار لکه موږ پرې دا نورو هغه امرا روان نه مړ امرا اړه څاکه برابر رسی رنگ ورکا چې راځي برابر رسی یلا که تاسو ټیم کو یار بس ما وخت دی نو دا څه ټیم څه ټیم نه مړ زرا چې زو کو سړی خبرې نه وته السلام علیکم وعلیکم السلام باز یار تاسو څه ټیم کو مړ بس سبا یار بس ټیم نه وخت لري چې زو یار بیا نورم نه وخت خزر راځي چې لار ته سیده کم راځي بعد دا غلار ده لار چې مته سیده کړه کنه په دې باندې بځه صحیح ده بعد د مو صاحب په دې باندې خبره ختم شوه صحیح ده کنه یار کسان بوزا کو پدوا غنټه کې ورسېده او په ارڅونه ټیم کې ورسېده صحیح ده او څنګه صحیح ده
ولې هغه دوه نور کسان ما 2 لک روپیا غشي او تاسو ما 1.5 لک روپیا هغه څنګه پیسو پیسې دغه وایه پیسې دا څه دي پیسې مې راغستې دا ولې کنه تاسو خپلې پیسې خاطر صحیح ده دا ټیک شو زما زه ورده دا صحیح شو یار به دعا کوه دعا کمیت ساته زه بس په خپل لار باندې زه د باندې داسې د موټا سدا سدا لکه داسې کار دی که نه هغه خو راته لار وښوله باقي زمونږ کار دی که نه خو ګوره لاره هم ښه خطرناکه ده یو بل خیال ساتو بل دا خبره د خوراک هر څومره اخیستي دي که نه خوراک هم مې ټولو کوي پروا مه کوئ بس دغه د غټ کار کړی دی خوراک هم راغستی خو یو بله خبره ته کومه چې هغه مشرانو متل دی چې مخکې سوچ دا ډېر بهتر دی بلکل ځکه چې راوتي یو خو زه چې دې لارو ته ګورم او دې دغه ته ګورم الله دې رحم وکړي امین بس دواګانې ډېرې کوي چې الله په خیر وکړي صحیح ده زه راځه چې ورځو یار ښه ټایم ناوخته دی راځئ بس ها ایازه نور مې طبیعت کار نه کوي یار راشه لکه یار د خوراک سیوي راوړه یار دې خورا وړه دمه کو دلته کېنو یار تاسو ته ما ویلي اوبه راوالی یار وله تاسو ته ما ویلي چې ګورې تاسو صرف د ترکي نوم اورېدلی دی دا متل ګورې تاسو نه یې لیدلی اوبه ولې ورکړې پوه شوې کېنه صحیح کې نه پوښ سم کېنه پوه کېنه یار کېنه تاسو مشکله کده نو کېږي کېنه لږ صبر وکړئ مرګ او ژوند څه پته نه لګي خوا دې خوښي ته یو بل ته بخشش کوئ الله به خیر کړي الله به خیر کړي رسو به انشاءالله الله به نه ویلې ها رسو به انشاءالله رسو به ها دوست پړه یار الله به انک بیلی زو به انشاءالله رسو به انشاءالله ټول به یو جیل په وخت به رسو اگلا سن خپه سور دا ونیسه یار اوس دلته په مله مله دوست یار اوس که نګهر شوی دی ډېر زیات ملګرو را روانه شپه ده او دا لار چې ده دا ګوره ډېره خطرناکه ده په دې کې د زمري پته نه لګي د دوست دشمن پته نه لګي د مار لړم پته نه لګي نو کوشش وکړو چې د ځنګل نه ځان په رڼا کې وباسو خو ناشته وکړئ ټول وکړئ ښه ځکه ټول ستړي شوي یم یا وږي شوي یم خوراک وکړې لږه ساه والئ مخکې ګورې بیا د دې نه هم سخته لار ده د دې نه ګورې وروسته بیا ټول ریګستان دی هاخوا ګورې بیا اوبه هم نه میلاوېږي ښه صحیح دا ټیم ډېر خطرناک دی تیاره لګېدو کې ده رسو پاسېږي دې ماته پرېږدې زه تاسو ماته پرېږده بابا راشه لکه یاره سړی مې وکړ یا الله ورېده دا خوشې لکه تاسو خوشې چې ورېده دا پیسې چلو شو ورېده لکه ورېده دا خو موږ له تسلي راکوله باسه یاره ولېده باسه که نه یاره ولېده باسه که نه یار یاره نو دې سره به اوس څه کوو یار
وليدا خليك صبر خليك صبر يا وليدا صبر اوكي نتصل بسكم يا رسول لا خذ ما خمر كرو يا ما برينا زي سكه برينا ما لا زي جدا برينا ما وليدا يا وليدا सर से को सेट को Давай. يا لازم مشرين دابا يا بمرينو منغا بلا عشان فريدو يا را انا ما دون زبردست مر گئے یار الله دې خیر کړي پکون ډلر راته څنګه کې پېښه جوړه پوره بس بس چپ 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 بس بس دې لاره کې پته نه لګي چې په دې کې به څوک ژوندی پاتې کېږي دا ذکر ضرور مې چې بغیر ځکه خپل مرګري ودان سره وړو زه چې زوخه الله دې خیر او زه چې زوخه عياذ بي عياذ ولي عياذ ولا لك عياذ ايه عياذ بس هذا سمدي عياذ روح هذا شو ها ايه عياذ باسا عياذ بيو عياذ هذا بس هر كنا عياذ يا دا مله تسلي راكوله يا كايازا مله تسلي اكو زو كم بدري شو اخا بعد بس يا ما انا وصل ما انا وصل تجي زو راكيا عياذ بي ما انا وصل تسلي راكي باسا كنا عيازا بعد يا زه هډیر غاټو کې شوی يرا دلګه خوست زنګل يا رس انتظام نشو خوراک نشته یار وسوق يا كم نه پیدا ګونه سخکاری دا دونه مسل مو کې سم نشته کنه ته څه کوي کنه پاس راځه لکه سیدا شهید بھائی سیدا بھائی سیدا اے لکه سیدا شهید بھائی سیدا بھائی لکه سیدا سیدا مرا شهید بھائی لکه سیدا پاسا اے سیدا تاسو په لانجم سره چې زوخه او غواړم راپاسه راځي چې زو راپاسه راځي دا به څه خو یار راوتې شپږ کسان او پاتې شو درې وانه مړه شوه ځنګل دی خوراک ستاسو پروګرام نشته دا به څه کوو یار اسانه دې نه ضرور چې بزان په وخت یې ځنګل نه وباسو او زوخه راځي دا باش خبره ټیک راځي یار دا راته ووایه چې
زمونږ خو دا ملګري چې دا چوکشته یار سالا یاره مونږ چا سره زیاتې کړې دی یار سالا سکه شپلو کې مړ شو چې د تندې مړ شو لا اوس داس داسې کار کوو ورور مې ځان بس په څه طریقو باسو ښه هوا خو ځو راځه چې ځو ښه يونس يا كده هو صار مزاجنا كده يا ابو جول مارو قال يا الله خير يا الله خير يا الله خير يا الله خير لك يا الله يا الله سالك لك شكر يا الله سالك لك شكر يا خدايا خدايا زي زنقلنا حضره ويسو يلا سالك لك شكر انا كده خجوني بعدين من ورا سيده يلا سال شكر يا خدايا يلا سالك لك شكر انا ابو الله شكرا لك شيء بدأ سمندر پار کول دي تاسو ته دا پیغام درکړو دا پیغام پکې اصل کې دا دی چې مثال په تور که د 15 لکو کاري په 15 لکه باندې ویزه ده او مونږ ته یو کس ووایي چې یاره زه د دا ویزه په 1,00,000 روپۍ کوم نو په هغې کې صرف دغه خبره ده چې دا مونږ کوم ویډیو جوړه کړه او دا په دې کې دا کوم خطرناک لمحات راغلې په مونږ باندې څه د لوږې مري څه پکې د تندې مري څه پکې داسې چې څوک یې اولي یا د ډز نه یا د څه خطرناک څیز یې وخوري نو دا ویډیو دا مونږ صرف د دې لپاره نه جوړه کړې چې یاره د یو سړي مور دی وجاړي د یو سړي خور دی وجاړي ورور دی وجاړي یا ښځه بچي دا دی وجاړي دا مونږ د دې لپاره نه کړې اصل کې دا ویډیو مونږ د دې لپاره وکړه چې تاسو کم سے کم خپل بچي چې کوم داسې اوبر راوستي چې یاره مونږ بهر ملک ته ځو خاص کر هغه کسانو ته چې لاړ شي خو په لیګل طریقه لاړ شي په انلیګل طریقې باندې به بیخي نه ځئ ځکه چې که په انلیګل طریقه لاړې نو دغه کار دی او چې تاسو نه یو کس پیسې زیاتې غواړي نو هغه به ستاسو ذمهواري ملي او تاسو به خپل منزل ته رسي ستاسو ډېره ډېره مننه والسلام